ګرانو کتونکو موږ دا کتلی چې وي ښځه او خاوند یو اے سي دی او بل ډي سي ده، دا هم کتلی دي، بل وي په کرکټ کې چې کوم دی دا کتلی دي، بل هم په نورو محکمو کې کتلي، خو د دین په محکمو کې هم چې کوم دی نن سړی هم چې کوم دی د واده زلمې دارې خوا کې درته ګوري د مفتي صاحب شو او کور والا هم نو دی اوس په کور والا باندې سترګې نشي رسېدی ځکه چې هغې سره دنه زیات شاګردان دي، نو ښځه هم چې کومه ده مفتي شوه دا مفتي شوه نو ډبل چې کوم دی نو مبارکۍ دله درکو ډبل. ګرانو کتونکو الب خان شیرپوی ما کیمرامین دا سره یاسر خان دی. څنګه چې موږ تاسو سره پرون د جامعه ام القرا حوالې سره ویلو چې دلته به یو دستاربندي کیږي په لومبني ځل باندې وینو چونکې دلته کې یو کنال ځای دوی اغوستی دی او دغه یو نیم کنال ځای والا چې کوم دی دغه ټون والا ورکړی دی. په دغه کې په لومبني ځل باندې زنانه چې کوم دی نو په لوی مقدار کې هغې د مفتیانې شوې او فارغه شوې. شیخ صاحب راغلو، شیخ ادریس صاحب، دغه شانتې مولانا حزب الله جان صاحب راغلو او اشم مولوي صاحب راغلو او داسې شوکت علي مولوي صاحب راغلو، داسې نور ډېر ستر علما چې کوم دي نو راغلو او صاحبزاده پیر مفتی ګوهرعلي شاه صاحب چې هغه په دې باندې پوره لاس دی او دا شاګردان وو اکثریت ځکه چې هغه په شب قدر کې چې کوم دی ښودنه کوي. نو موږ رالو چونکې موږ لیټ شو هغه دستوره چې کومه ده موږ لیټ ښایو درته خو صرف دومره درته وایو چې یاره هغه دستوره په ډېر کامیابۍ سره سرته ورسېدله. دلته د خوړل تنظام شو چا چې په دغه خیرات کې چې کوم دی نو خپل کومک کړو نو یقینا چې هغه خلک هم د ستایلو دي او هر سړي ځان له ثواب وګټه. خو په لومبني ځل زه وینم چې کومه زنانه هغه مفتي شوې ده نو هغې سره مور خور خاندان ټول خلک چې کوم دی راغلي دي او یو بېله سما ده د خوشحالۍ. نو دا درته صرف په دستاربندۍ کې د زنانو هغه دغه خیمه چې د هغوی دپاره بیل بندوبست شي او هغه تنبو کې په پرده دننه چې کوم دی نو هغوی هلته کې دننه د خوراک بندوبست ورله خوم شي او خبرې اترې به کوو داسې د علماو سره خوم او عارفي صاحب هم کیدای شي چې موږ شعیب عارفي صاحب کوم چې مفتي صاحب دی نو کوشش کوو چې هغوی سره هم خبرې اترې وکړو. خو اشم مولي صاحب مې چې کوم دی نو هغه ولیده په نظر مې راغی او خوراک پې ښه ټیټ کړي وي. ارې مولانا صاحب راشه کن خوراک پې ښه ټیټ کړي وي او بل ورله په دارالادب کې چې کوم دی نو لویه دستوره چې کومه ده خو هم دستاربندي کیدونکې ده د هغې میسج به خو هم ورکوو. مولانا صاحب څنګه یې ښه مولانا صاحب کومه دستوره چې وشوله نن او په لومبني ځل پکې زه زنانه وینم چې مفتیانې شوې څه وایې په دې موقع باندې؟ دا خو ډېره ښه خبره څنګه چې تا محسوس کړې ده موږ هم دا محسوس کړه. واقعي خبره دا ده انشاءالله العزیز چې علماو دې طرف ته پام دی چې څنګه چې کوم هلکان او زموږ ځوانان فارغېږي او تخصص کوي فی الفقه فی الحدیث دغه رنګې د دې نه پس انشاءالله العزیز موږ د جنکو دپاره هم داسې انتظامات کړي دي د پردې باوجود او ډېر ښه په ښکلې طریقه باندې چې هغوی به اوس علم کوي. یوازې دا نه چې صرف چې کوم د قرآن ترجمه او دغه بلکې په حدیثو کې په فقه کې به هم مهارت لري انشاءالله العزیز. صحیح ده. ستاسو دستوره کله ده جي؟ زموږ دستوره خو په 9 فروری باندې ده هغې به راځي تا ته دعوت هم دی انشاءالله العزیز. هغه به ډېر ښه پروګرام وي هغه خالص چونکې هلکانو پروګرام دی هغې ته به راځي. څه میسج ورکوي جي څه پیغام ورکوي څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې څنګه سړي عالمان کېږي نن مفتیانې چې کوم دي 15 مفتیانې د دې مدرسې نه لاړې نو په بچیانو باندې علم طرف ته لکه مونږ خو دنیاوي دغه ته کړي دي خو ډېرې کمې داسې مدرسې شته دي خو صرف ترجمه پې وکړي د هغې نه پس بیا مخکې لاړې نه شي. انشاءالله العزیز علماو هم دا قصد او اراده کړې ده او زه به دا ووایم چې دا په دې قوم او ازمایش امتحان دی باني خدای پاک دې خلکو ورکوي. لکه مثلا دا څوک غواړي چې زه به ما لور نه لېږلی کالج ته سکول ته خو که مثلا دلته چې کوم دی د هغې د تعلیم او تعلم چې کوم دی داسې یو طریقه وي او مدرسو کې انتظام کېدلی شي نو بس زه هم دا د خدای طرف نه په دې باندې هغه اتمام حجت دی اتمام حجت پې خدای کوي چې دا مدرسې شته دي. یوازې دا نه چې 6 کاله به تېر کړي د هغې نه به فارغه شي. د وفاق المدارس زموږ چې ټول پاکستان په سطح باندې بورډ دی هغې نه به فارغه شي او هغه چې امتحان سند به والي بلکې د تخصص درجې هم شته تخصص فی الحدیث دارنګې تخصص فی الفقه چې د افتاء درجه ورته موږ وایو مفتي ته جوړېږي. دغه لاره مو د کولاو شو انشاءالله العزیز. صحیح ښه مولانا صاحب همدغه خبره کومه لکه په ساده ژبو کې به راته همدا خبره بیا وکړې کله چې د مشرف حکومت راغی نو په دې علمو باندې پابندي لګوله چې دوی تعلیمونه نشته دي نو چې اوس د مفتي کورس وکړي نو دا د دنیا په تعلیم کې دا څه برابر دی؟ بلکل دا چې د کورس وکړي د ابتدا نو زموږ خو یو د وفاق المدارس په خپله یو درجه ده
هغه خو چې کوم جنکۍ چې فارغ شوي هلکان فارغېږي نو هلکان 8 کاله کې فارغېږي او جنکو د فارغوي کوم نصاب برابر کړی هغه 6 کاله کې دي نو هغه د ام برابر دي نو دا د ام د هغوی سند بالکل د ام ډیګري ده او د وفاق المدارس او دا افتاء پکې زیاتي داسې یو دی دا هغه سپیشلیست چې کوم پی ایچ ډي ورته موږ وایو یو خاص ډیګري چې کوم حاصله کړي دا بیا په هغه حدیثو کې او دارنګې په فقه کې هغه ډیګري حاصلول دي. صحیح ډېره زیاته مننه ډېره مهمې خبرې را سره وکړئ. ګرانو کتونکو په نو پرورۍ باندې په دارالادب دارالعلوم دارالادب کې چې کوم دی د کولاډیر سره خوا کې بالکل هلته کې به دستاربندۍ یو لوی تقریب کېږي. دا مولانا هاشم صاحب مولانا شمس ضلعي د ضلعي امیر پاتې شوي دي. یقینا زنانه وینو او بیا هغه زنانه چې هغه مولیانې دي که نه لکه مولخې به ورته ویو نو هغوی وینو هغوی نن راغلي دي خوشحالۍ کوي او دلته کې مې یو مولانا صاحب ولیده چې څېرې یې چولې وي. السلام علیکم راشه که نامه شته ستاسو پکې څوک دي؟ زموږ ماما مدرسه کې شغب استاد ماما دی. ښه ستاسو ماما دی. ما یې خو څه زنانه پکې ستاسو هم فارغه شوي که نه مفتي شوي خو نه ده؟ نه مفتي شوي. ښه زه صحیح ده ښه ګرانو کتونکو دغه هم درته یو بیل دغه خو مولانا صاحب راشه که نه مولانا صاحب راشه. دا ګرانو کتونکو ما د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب نه یو خبر اورېدلې وه چې کله زما وروره علم حاصل کو مفتي شو نو دومره مې په واده خوشحالي نه وه کړې چې څونه ضرور په هغه عالم کېدو باندې خوشحاله وم. نو نن دا مولانا صاحب چې ولاړ دی دیم د مفتي چې کوم دی دا سیرې د واده چولې د ګورې که نه خوشحاله او کور والا هم چې کومه د مفتي شوه نو دا یو ډېر عجیبه ده. څه محسوسوې خپله پېژنګلو؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم دی محمد الیاس تحصیل شب قدر بټاګرام ورسره تعلق لرو او په دنیا کې ډېرې خوشحالۍ وي خو د الله د دین د حصول نه بعد چې کومه خوشحالي میلاویږي د دنیا په سر یو خوشحالي هم د دې برابر نشي کېدلی. او څنګه چې حضرت پیر حزب الله جان صاحب دامت برکاتو وفرمایل چې د الله ډېر نعمتونه دي او د نعمتونو سردار نعمت دین دی او دین دپاره دین محنت دی که نه او هره شعبه یو ځان له تعلق لري او د دین شعبه د درس و تدریس شعبه دا د ټولو شعبو سرداره شعبه ده. ان شاء الله چې دا شعبه قائمه دایمه وي زموږ د دین حفاظت به هم کېږي او د دین د تمامو شعبو حفاظت به هم کېږي. ټول مسلمانانو ته دا درخواست ورکوم او دا یو میسج ورکوم چې خپلو بچو باندې علمي دین حاصل کړي الله به د دوی دنیا هم ښایسته کړي آخرت به هم ښایسته کړي. والسلام. مولانا صاحب دا پوښتنه کوو ګوره دې سړی راغی افسر علي راغی دا ډېر زورور دی ستاسو کور والا هم چې کومه نن مفتي شو؟ او جی الحمدلله ښه یو ځای د هغې باقاعده خپله مدرسه ده د بناتو دورې حدیثه پورې سبقونه هم ښیي او دا د حضرت په موږ باندې ډېر احسان و چې زموږ علاقې ته به تشریف راوړو حضرت استاد محترم مولانا مفتي پیر ګوهر علي شاه صاحب چې یقینا د دوی علاقې ته زموږ دپاره تګ راتګ ډېر مشکل و او حضرت صاحب له دې الله د بدلي دنیا آخرت کې ډېرې ورکړي الله دې ولې مزید علم کې ترقي ورکړي چې دوی به تکلیف کو د تنګي نه به تحصیل شب قدر ته دوی تشریف راوړو او د علم دا سلسله ته جاری کړه. الله دې دوی له جزای خیر ورکړي. ښه ګرانو کتونکو موږ دا کتلي چې وي ښځه او خاوند یو اے سی دی او بل ډي سی ده دا هم کتلي دي بل وي په کرکټ کې چې کوم دی دا کتلي دي بل هم په نورو محکمو کې کتلي خو د دین په محکمو کې هم چې کوم دی نن سړی هم چې کوم دی د واده زلمې دارې خوا کې راته ګوري د مفتي صاحب شو او کور والا هم نو دوی اوس په کور والا باندې سترګې نشي رسېدی ځکه چې هغې سره دنه زیات شاګردان دي نو ښځه هم چې کومه د مفتي شوه دا مفتي شوه نو ډبل چې کوم دی مبارکۍ دله درکو ډبل خوشحالۍ دي په ده باندې او دا د واده نه پس په یو بله خوشحالي راله چې نن دته دستار په سر شو. موږ خو وایو که نه چې موږ ټوپۍ دا غورې ما ټوپۍ ښودلې دا مې یخنۍ د وجې ښودلې ده چې سر مې یخ نه شي خو موږ نه سپینه ټوپۍ په سر ښودی شو او نه چې کوم دی نو دا د دوی دا پټکیم والي او 15 وخته پابندۍ سره مونځ هم کوي نو د عالمانو قدر وکړې. خو دا نن چې مې درته په پروګرام کې څوک ودل ښځه او خاوند دواړه چې کوم دی نو مفتیان شو نو ډېره غټه خوشحالي ده په دغه خوشحالۍ کې ورسره موږ هم شریک شو بیا ورته مبارکي وو ډېره مننه. ښه ګرانو کتونکو نن هم د دغه دستاربندۍ چې هغه مشر میلمه دی د واده زلمې نن هم مفتي صاحب چې کوم دی ورپسې ګرځېدو را ګرځېدو موږ وایي چې چېرته کې دی چونکې موږ لیټ شو ډېر ستر علما راغلي وو په تاریخ کې ما ډېرې دستاربندۍ ډېر تقریبونه چې کوم دی هغه اټینډ کړي دي خو د زنانو چې 15 مفتیانې هغوی سره مور پلار خویندې ټول رشته دار راغلي دي نو په سوونو زنانه چې کوم دی هغه نن په دغه تقریب کې هغوی ګډون کړو نو مولانا صاحب علما چاته چې دعوتونه ورکړو به شکریه یې ادا کړې او چې کومه مدرسه ده د هغې میدان دی په میدان باندې نن دستاربندي شوه نو خلکو ته څه میسج ورکړي؟ نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. زه جامعه ام القرى چارسد ده د تقریب کې چې کوم زمونږ سالانه دستاربندي وه او په دې کې اتیا کسان د مفتي کورس او د ختم بخاري فارغېدل
د هغې ټولو شرکاو ډېر زیات شکریا ادا کوم. هغې ته محدث العصر حضرت اقدس حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې تشریف راوړه، ختم بخاري وکړو. مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد هاشم خان صاحب، مولانا شوکت علي صاحب شیخ الحدیث، مولانا مفتی گوهر علی شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه، پیر طریق د حضرت مولانا پیر حزب الله جان صاحب دامت برکاتهم. داسې عظیم شخصیات دې ته راغلل، د خپل مبارک قدمونه دلته کېښودل. انشاءالله دا ځای به که خیر د دین اسلام یو عظیم مرکز ګرځي. نو زه د دغه ټولو شرکاو ډېر زیات شکریا ادا کوم، په سوونو نه بلکې د 2000 نه زیات کسان ماشاءالله دلته کې شرکت وکړو، نارینه او زنانه. الله رب العزت دې ټولو ته اجر عظیم نصیب کړي. او ایسټ الف خان شرپو او داسې بل څه ملګري ختم نبوت تنګیر نور کسان هم راغلو، ماشاءالله خپل کوریج وکړو. هغې د ټولو زه شکریا ادا کوم او امید کوم انشاءالله چې جامعه ام القرى دا به که خیري د 400 نه بلکې د KPK په سطحه یو عظیمه اداره انشاءالله که خیري ګرځي. زه ټولو ملګرو ته خواست کوم چې د دین په دې خدماتو کې داسې زموږ مټې شي، موږ سره ودرېږئ انشاءالله. وبه وګورئ که خیر نن په دې ډاګه باندې صرف د شب قدر فضله او متخصصین او متخصصات او فاضلات چې کوم دي نو ماشاءالله هغې سره راغلو خلکو د دین اسلام سره هغه خپله والهانه عقیدت او محبت پیش کړو. انشاءالله کال دو بس چې که خیر دلته بیا یو عظیمه د سربندي که خیر انشاءالله 400 په سطح باندې 400 د عوامو د علما او مفتیان جوړېږي انشاءالله. عوام به که خیر راځي نو یقینا چې دا به یو عظیمه اجتماعي که خیر. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو. د مفتي صاحب په اشارو کې خبرې وکړې، خو زه په ساده کې وکړم چې پیسې وروړئ، چانده په کار د آخرت کې ځان له کور چې کوم دی نو جوړ کې به میدان دی. نن دا په سوونو زنانه راغلې وي، بله به چې کوم دی د نارینو ذکر دوی وي، خو زه د زنانو ذکر په دې کوم چې زه په لومبني ځل باندې وینم چې هغه خویندې میندې دومره خوشحاله دي او داسې په خوشحالۍ کې چا سیرې اچولي دي او ګاډي راغلي دي، نو ډېر عجیبه شانتې نظاره ده هغه پیش کیږي. نو دا د شب قدر تحصیل سره نو بیا به د 400 تحصیل هم پکې وي. نو چې تاسو راځئ نامعلوم تصویر چوک یا چې کوم دی رزړو بایپاس دا نامعلوم تصویر چوک ورته په دې وایم چې هر چا چې لګولې دی یو بوتې لګولې دی په هر حال خو تغبیر روډ نو دلته مدرسه جوړیږي، خپله ونډه پکې واچوي، خپل کوشش پکې وکړي چې سم وسي خو روپۍ وي خو لس وي. نو انشاءالله جوړیږي به، موږ به پکې لګیا یو، خدای به یې جوړوي. او نن مفتی صاحب ته بیا مبارکي ورکوو چې یقینا په تاریخ یې راقم کړو چې زمونږ د 400 نه به عالمان اوس په زیات مقدار سره مخې ته راځي. مننه.